بسم الله الرحمن الرحیم. سبق نهم ذاتی اور عرضی کی قسمه. دین مخکې درس کې مونږ د کلی دو قسمونه ویلو، کلی ذاتی، کلی عرضی. بده درس کې با د کلی ذاتی درې قسمه ذکر کړي او د کلی عرضی به دو قسمه ذکر کړي. چې د پنځو وانو قسمونو ته جنس، نوع، فصل، خاصه، عرض عام دیتا د منطقیانو په اصطلاح کې کلیات خمسه وي. کلیات خمسه. نو په دې کې اولنې چې کم د ذاتی قسمونه دي پای کې اولنې جنس دی. جنس لغوي معنا چې دا قسم په معنا راځي. لکه په علم النحو کې مونږ وایو کنه چې اسم په اعتبار د جنس سره په دوه قسمه دی، مذکر اور مؤنث. نو جنس په معنی قسم چې په اعتبار د قسم سره په دوه قسمه دی، یا به مذکر وي یا به مؤنث وي. لکه د جنسی امراض ټکی چې تاسو اوریدلی وي، جنسی امراض، نو د دین هغه امراض مراد وي چې هغه صرف د سړو قسم ته لاحق کیږي، یعنی نعوذ بالله سړی د سړی سره بدفعلیو کی، یا صرف خزو قسم ته لاحق کیږي، نعوذ بالله چې یو خزه د یو خزه سره بدفعلیو کی او غلط حرکتو کی، نو دې ته جنسی امراض ویل کیږي. په جدید عربی کې جنسی امراض دا لفظ چې کم دی دا هغه بیمارو باندې د دې اطلاق کیږي کمی بیماری چې د بے حیاي په وجه وجود کې راغلي، مثلا ایډز وغیرہ شو، نو دا د بے حیاي او د زنا په وجه باندې وجود کې راځي، نو دې ته جنسی امراض، جنسی مرضونه ویل کیږي. خو لیکن حقیقت کې د دې نوم څه دی؟ امراض الزنا، امراض اللواط. د زنا په وجه باندې چې کم مرضونه په انسان کې پیدا شي، دغه رنګ لواطت په وجه باندې نعوذ بالله چې سړی ته مایل کیږي، د دې په وجه باندې چې کم مرضونه او بیماریان وجود کې راځي، دې ته ویل کیږي جنسی امراض. نو د جنس نه دا خبر وروته. د علم النحو په اصطلاح کې د جنس یو معنی دا ده چې د لفظ اطلاق په قلیل کثیر دوانو باندې کیږي، یعنی لفظ اطلاق په مفرد، واحد تثنیه، جمع باندې کیږي، په درو وانو باندې کیږي. خو بس معمولی غونتی فرق دی چې د فرد یعنی د واحد د پیژنګلنې د پاره صرف د لفظ په آخر کې دا ګول تا ده، تای مطوله، یو تای مطوله وی، یو تای مدوره وی. تای مطوله ده د اوږدتا، یو تای مدوره ده دا ګول تا. نو د لفظ په آخر کې چې کله دا ګول تا راشي، نو بیا به دا د فرد معنا ورکي، د واحد معنا به ورکي، او چې دا نه نو په فرد باندې هم اطلاق کیږي، په تثنیه باندې هم کیږي اور په جمع باندې هم کیږي. مثال په طور باندې مصدر دی، مصدر ضربون، د ضرب یضرب مصدر دی، نو د ضربون معنا د مارنا. اوس کو یو پیروال شوی، کو دو پیر شوی، کو زیات وهل شوی، ټول معنی د ضربون اطلاق کیږي. خو چې کله د دې ضربون مصدر په آخر کې ګول تاو لګي، مثلا ضربتون، نو اوس معنا څه شو؟ ایک دفعه مارنا. اوس دو دفعه او زیات وهلو ته نه ویل کیږي، صرف معنا یې څه شو؟ ایک دفعه مارنا. دا د دې تای مدورې په وجه باندې ګول تا چې په آخره کې رااله، دې وجې نه مصدر ته اسم جنس وایي. خجی کله کله د اسم جنس اطلاق په هغه اسم نکره باندې هم کیږي چې په هغه باندې الف لام داخل کړي شوی وي، او د الف لام د دخول په وجه دا معرفه جوړه شوی وي، نو دې ته هم څه ویل شي؟ اسم جنس. لکه الرجل، نو دا رجلون نکره دی، اسم نکره دی، خو چې کله په الف لام داخل شو، معرفه جوړ کړي شو، نو دې ته اوس اسم جنس وي. نو د الرجل اطلاق په یو سړي باندې هم کیږي، په ډیرو باندې هم کیږي، نو دا اسم جنس لاندې راځي. دا خو د نحو په اصطلاح کې شو. د منطق په اصطلاح کې جنس څه ته وایي؟ نو مناطق وایي چې دا جنس هغه کلی ذاتی دی چې د ټولو افرادو د جزئیاتو حقیقت
جدا جدا وي، الګ الګ وي. د ده چې څومره افراد وي د ټولو حقیقتونه دغه وي، جدا وي د یو بل نه. مثلا دلته وګورئ حیوان، دا حیوان جنس دی او د دې حیوان چې په مخ د ځمکه څومره زنده سر ګرځي دا ټول د جزئیات دي. ما ته د مثال په طور یو څو لیکلي دی. انسان د کوم حیات اور زندگی شته نو حیوان اطلاق په صحیح دی. بقر غوا شو، غنم ګډي بیزه، حمار خر شو، فرس اس شو. نو دا مې یو څو مثالونه مش نمونه خروار لیکلي دي. د دې په مخ د ځمکه چې څومره حیوانیت څومره زنده سر ګرځي دا د حیوان په افرادو کې داخل دي. نو ګوره د انسان حقیقت وګوره، حیوان ناطق. د بقر حقیقت حیوان ذو خوار. د غنم حقیقت د ګډو بزو حیوان زروغه. حمار حیوان ناحق او د فرس حیوان ساحل. نو په دې حیوانیت کې خو ټول متفق دي، خو لیکن دلته دا انسان چې د دې نورو نه ممتاز دی او جدا دی د ناطق په وجه. بقر چې د دې ټولو نه ممتاز دی د زوخوار په وجه. دا غنم ګډي بيزي چې د دې نورو افرادو نه ممتاز دی د زروغه په وجه. دغه رنګ حمار چې د دې نورو نه ممتاز دی د ناحق په وجه. او فرس چې د دې نورو افرادو نه ممتاز دی دا د دې ساحل په وجه باندې. نو دې تفصل هم وي د دریم قسم کې به وایو. نو دا حیوان چې دا جنس دی. جنس چاته وي؟ دا هغه کلی ذاتی ته وي چې دا د خپل ټولو افراد چې څومره د دوی دغه حقیقتونه جدا جدا وي. نو ګوره په حیوانیت کې خو متفق دي، خو د ناطق او زوخوار او زروغان ناحق ساحل په وجه باندې د یو بل نه جدا جدا دي کنه. هغه ما به الامتیاز صفت یې څه دی د انسان؟ ناطق. او دا بقر د پاره زوخوار دی چې د دې صفاتو په وجه د دې فصلونو په وجه دا د یو بل نه جدا جدا ګڼل کیږي. ورسېده نو کلی ذاتی دا هغه جنس هغه کلی ذاتی ته ویل کیږي چې د ټولو افرادو حقیقت جدا جدا وي. نو دې ته ویل کیږي جنس. یو قسم یې چې دی هغه نوع ده. د نوع معنا هم قسم راځي. دا هغه کلی ذاتی ته وایي چې د ټولو جزئیاتو حقیقت یو شانتی وي. په مخ د ځمکه چې د نوع څومره جزئیات افراد موجود دي د ټولو حقیقت بالکل یو وي. نو داسې قسم ته به څه وایو؟ نوع. لکه انسان دا اوس نوع ده. دې سره بدلته جنس ولیکو چې سمجھ ته راځي. انسان نوع ده او په مخ د ځمکه چې د انسان څومره افراد دي څومره انسانیت موجود دي د هغې نه مې د یو څو نومونه لیکلي د مثال په طور زید، عمر، بکر، خالد، عثمان، ابو بکر وغیره وغیره. نو ګوره د انسان حقیقت څه دی؟ حیوان ناطق. دک حقیقت د زید هم دی حیوان ناطق، د عمر هم دی، د بکر هم دی، د خالد هم دی، ځکه دام انسانان دی. نو انسان نوع ده ځکه چې د ټولو افرادو حقیقت بالکل یو دی. کم حقیقت چې د انسان دی اک حقیقت د زید، عمر، بکر، خالد هم دی. نو انسان ته ویل کیږي نوع. دلته ته یو نقطه وایم. کلم چې دو سيزونه ملو شي کنه، دو سيزونه، نو د دوه سيزونو د ملاوېدو په وجه یو دریم سیز وجود کې راځي. مثال په تور باندې مالګه اور چینی دا ځان له جدا جدا سیزونه دي، خو چې کله د دا ملو کل مکس تکل نو د دې نه یو دریم سیز په وجود کې رالو. اوس دغه دریم سیز ته نه مالګه وي نه ورته چینی وي، بلکې دا یو بل مرکب سیز تیار شو. دک شان مثال لکه چې کله خرا او اس ملو شي نو د دې نه چې کم پیداوار راشي نو هغه یو جدا سیز وي چې ته خچر وي. نو خچر ته نه اس وی او نه وته خر ویل کیږي، دا بلکې یو دریم قسم وجود کې رالو. نو قانون دا دی چې کله دو سيزونه ملو شي یا زیات ملو شي نو د دین یو دریم په وجود کې راځي. لکه یو مثال دا هم دی چې مونږه اوبو اخوټ کو، تور چای ور واچو، چینی ور واچو، پی ور واچو، نو دا د دې سلورو سيزونو د ترکیب په وجه باندې چې دا مونږ یو ځای کړل نو چای ته جوړ شي. اوس دې چاو ته څوک دا نه وایي چې دا چینی دي،
یا دا اوبه دي یا دا پی دي، دا قسم نوم ختم. حالانکه پی ځان له جدا سیز، چینی ځان له، چای ځان له، توره چای او اوبه ځان له جدا سیز دی. خو چې کله دا میلو شو نو د دې میلاب په وجه باندې یو بل سیز په وجود کې راځي. نو دا یو قانون دی چې دوه یا زیات سیزونه میلو شي نو دریم څلورم وجود کې راځي. خو لیکن د انسان متعلق دا نه ده. کله چې انسان نارینه زنانه میلو شي په خپل مابین کې او د دې نه چې کم پیدا شي نو هغه ته هم انسان ویل کېږي. دریم مخلوق ته نه پیدا کېږي، دریم سیز ته نه جوړېږي، بلکې هغه ته سړی د دام د تم انسان وی، حیوان ناطق. ټیک شو؟ دغه رنګې کو ښځه ده دام حیوان ناطقه ده. او د دې دواړو د میلاب په وجه باندې چې کم ماشوم وجود ته رالو پیدا شو د کم حیوان ناطق دی. دا د انسانیت د عظمت یو عقلی دلیل شو. ورسېده په لکه نو دا نوع شو. یو د فصل، دریم قسم د کلی ذاتی. فصل هغه کلی ذاتی ته وایي چې د افرادو حقیقت یو یو، او دا فصل چې دی دا د نورو حقیقتونو نه د خپل همجنس را جدا کوي، د نورو حقایقو نه را جدا کوي. مثال په طور باندې ناطق وګوره، د ته ویل کېږي فصل. ناطق معنا صاحب عقل ہونا. اوس ګورو چې صاحب عقل کم خلق دي په مغ د ځمکه، هغه انسان دی نو صاحب عقل بل نه. لکه د انسان چند مثالونه زید، عمر، بکر، خالد، عثمان وغیره. نو ګوره د ناطق چې په مغ د ځمکه څومره افراد دي نو د ټولو دوانو حقیقت بالکل یو شانتی دی. کو ګوره زید دی نو دام ناطق دی، عمر، بکر، خالد چې دی داون ناطقینو کې داخل دی. نو فصل شو کنه. ناطق چاته وي؟ هغه کلی ذاتی ته وي چې دا د خپل ټولو افرادو، یعنی د خپل ټولو یو شانتی افرادو باندې دلالت کوي. نو د دې ټول یو شانتی افراد د دې حقیقتونه بالکل یو دي. او دا چې دی کنه د خپل افراد د نورو حقیقتونو نه را جدا کوي. لکه انسان هم د دې فرد دی، انسان د ناطق فرد شو. نو دا انسان چې وګوري کنه په جنس کې د سره نور افرادم شریکو، کم کمو بقر، غنم، حمار، فرس، په حیوانیت کې ټول متفقو کنه. د ناطق داسې چلو کړو چې دا انسان د دې نورو نه را جدا کو. ولې؟ دا ناطق صاحب عقل کېدل صرف انسان سره خاص دي، دا د بقر، غنم، حمار، فرس سره خاص نه دي، ای کې خو عقل نشته. نو ناطق دا هغه کلی ذاتی ته وایي چې د ټولو افرادو حقیقت یو وي او دا خپل افراد د نورو حقیقتونو نه دا را جدا کوي. نو دته ویل کېږي فصل. دا ته داسې نقشه کې هم کتش. مثلا لفظ دی په نحوه کې دا تفصیل کوي چې لفظ په دوه قسمه دی، موضوع، مهمل. اوس دلته دا لفظ چې کم دی دا په منزله د جنس دی. ولې د دې چې څومره لاندې افراد دي کو حقیقتونه یو وي او کنا جدا جدا وي، په ټولو باندې په موضوع باندې هم د لفظ اطلاق کیږي، په مهمل باندې هم د لفظ اطلاق کیږي. یعنی په مختلف حقیقتونو افراد باندې د اطلاق کیږي. نو دا لفظ په منزله د جنس شو. یو قسم یې دی موضوع، بل مهمل. نو دا موضوع د تویل کیږي نوع، مهمل د تویل کیږي نوع. نو دا لفظ دو نوع شو، یو موضوع یو مهمل. صحیح شو؟ ها اوس د دې موضوع معنا څه ده؟ معنادار، هغه لفظ چې معنی لري. او د مهمل معنا څه ده؟ هغه لفظ چې اس معنی نه لري، بے معنی لفظ وي. نو د دې معنادار په وجه باندې دا موضوع چې دی کنه دا د مهمل الفاظو نه را جدا شو. دا معنادار فصل شو د موضوع د پاره د مهمل نه جدا کړو کنه. د کشان دا مهمل معنا دا بے معنا. نو د بے معنا دا فصل شو، دا مهمل لفظ را جدا کو د موضوع د افرادونه. نو دا بے معنا فصل دی، مهمل را جدا کوي د موضوع نه، او دا معنادار فصل دی، موضوع جدا کوي د مهمل نه. نو دې ته ویل کېږي
فصل. خجی دا درې قسمونه چې کوم دا د کلی ذاتی وو. اوس دوه قسمونه د کلی عرضی دي، یا ته وی خاصه بل ته وی عرض عام. خاصه دا هغه کلی عرضی ته وی چې دا د یو حقیقت د افرادو سره خاص وي. د یو حقیقت د افرادو سره خاص وي. مثلا ضاحک، ہنسنے والا، خندیدون کې ضاحک. نو دا ضحک صفت چې دی کنه دا په مغ د ځمکه چې څومره زنده سر ګرځي په هغه زنده سرو کې یو زنده سر سره صرف خاص دی چې هغه ته انسان ویل کیږي. دا خندا دا صفت صرف د انسان خاصه ده. او د انسان څوک دی زید، عمر، بکر وغیرہ، او د دې حقیقت بالکل یو دی کنه دی حیوان الناطقون. نو د یو حقیقت د افرادو سره خاص شو کنه. نو ضاحک د انسان د پاره خاصه شو. بل مثال صاحب د ازالت الریب لیکلی دی علم الغیب دا صرف اور صرف خاصه خداوندی ده. دا د رب ذوالجلال سره خاص دی. علم الغیب چې په مخلوق کې چاته هم نه دی حاصل. نو دا علم الغیب خاصه ده د چا؟ د رب ذوالجلال. دا د خاصه بل مثال. دغه شان خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم دا لفظ خاص ته صرف د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخری نبی دی، بل نوی نبی با نرازی. عیسی علیہ السلام خو پہلے نبی جوړ شو، اب هم راځي، خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین شریعت با اتباع کوي، داغه پرشار بکي. صحیح شو. نو دا مطلب نه دی چې بعد کې نوی نبی راغلی. مونږ وی بعد کې ببل د نبی علیہ السلام نه نوی نبی یا رسول ناراضي. نو دا خاتم النبیین دا هم خاصه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ده. سمجھتراله لکه اوس علما د دې په مابین کې فرق کوي چې فصل او خاصه کې څه فرق دی. فصل او خاصه کې نو وره فصل چې دا په حقیقت کې داخل وي، دا د حقیقت جز وي. او دا فصل چې دی په جنس کې چې کم افراد د سره شریک دي نو د هغې نه را جدا کوي، خپل افراد ته را جدا کوي. او پاتې شو خاصه. نو خاصه چې دا د حقیقت جز نه، بس دا آسان فرق شو. فصل دا د حقیقت جز وي او خاصه دا د حقیقت جز نه. دا د دوانو په مابین کې فرق شو. او دویم قسم د کلی عرضی چې دغه ایته وی عرض عام. دا هغه کلی عرضی ته وی چې دا د مختلف افرادو په حقیقتونو باندې صادق راځي. مختلف افراد په مغ د ځمکه چې څومره افراد دي مختلف دي، دا ټولو حقیقتونو باندې عرض عام صادق راځي. لکه د دې مثال دی ماشی، مشا یمشی نه ماشی د اسم فاعل صيغه ده. پاؤں سے چلنے والا، پاؤں سے چلنے والا حیوان. نو ګوره په مغ د ځمکه چې څومره حیوانات دي چې په خپو باندې ګرځي، په هغه ټولو حیواناتو زنده سرو باندې د ماشی لفظ اطلاق کیږي. نو دا د مختلفو افرادو په حقیقتونو باندې صادق راځي. انسان وی، بقر وی، حمار وی، فرس وی، داسې نور زنده سر چې په مغ د ځمکه په خپو سره ګرځي نو دې څه ویل کیږي لکه ماشی. لکه اوس مې تی وته په خپو نه ګرځي، مار تی وته په خپو نه ګرځي. داسې حیوانات چې په خپو نه ګرځي په خېټه ګرځي نو ایته نه ویل کیږي. ماشی معنا پاؤں سے چلنے والا. نو کم زنده سر چې هغه په خپو باندې ګرځي نو په دې باندې د ماشی لفظ اطلاق کیږي. صحیح شو لکه. او دا ګوره د دغه افرادو حقیقتونه جدا دي. د حیوان حقیقت جدا، د انسان جدا، د بقر جدا، د حمار جدا، د فرس جدا، حقیقتونه جدا دي. دی وجه نه ته عرض عام هم وي. دا 15 قسمونه شو، دې ته کلیات خمسه وي. بعض اوقات سوال کې راشي طالبانو ته چې کلیات خمسه کتنے ہیں، کلیات خمسه کتنے ہیں. نو طالب علم سوچ کوي چې تا په سو وي، څوک 4 لیکي او څوک 6 لیکي او څوک 3 لیکي. حالانکه سوال کې جواب موجود. کلیات خمسه 15 کلیات څونه دي؟ دا صرف د انسان هغه ذهن تیزه د پاره دا کیږي، ورنه سوال کې جواب پروت دی. نو سمجھدار طالب په ډایرکټ پوښ په دې درس باندې